یو سړی داسې دی چې جومات ته راغی، په جومات کې جمع ولاړه ده، دی په جمع کې د امام سره شریک شو، خو د ده نه یو رکعت شوی دی یا چې دوه رکعته شوي دي او ده په هیره سره په آخري قاعده باندې د امام سره سلام وګرځو، نو اوس به دی څه چل کوي؟ د ده باقي مونځ به دی د باقي رکعتونه به دی د هغې نه وروسته پوره کوي، دی د هغې نه وروسته د څلورو رکعتو نیت تړي. ګورئ که په دې صورت کې که چېرته داسې وشي چې د امام سره د په مانځه کې شریک دی، یو رکعت یې شوی دی یا چې دوه رکعته شوي دي او ده په هیره سره د امام سره سلام وګرځو یو طرف ته یا دواړه طرف ته، نو صورت کې د مانځه خلاف د مانځه منافي کار نه کړی، مثال په طور باندې د چا سره یې خبرې نه وي کړي، چې کوم دی د قبلې نه اړولي، نو په دې صورت کې به دی څه چل وکړي؟ دی به پاسې خپل بقایه مونځ به پوره کړي او په آخر کې به سجده سهو وکړي، د ده مونځ به صحیح شي. خو دا په دې صورت کې به دا سجده سهو په ده باندې هله لازم وي چې د امام د السلام علیکم ورحمت الله د امام د سلام ګرځولو نه وروسته د سلام ګرځولی وي، یا د امام د السلام علیکم لفظ پوره کېدو سره د سلام ګرځولی وي، نو په دې صورت کې به ده باندې سجده سهو لازم ده، ځکه چې دی د منفرد په حکم کې دی. په دې صورت کې به سجده سهو وکړي. خو که د امام سره یو ځای یا د امام د سلام نه مخکې د سلام وګرځو یا د السلام د میم پورې امام لا دا نه دی ویلی او ده ته رایاد شو او دی چې کوم دی نو هغه بیا پاسې د خپل بقیې مونځ وکړو، نو په دې صورت کې به ده باندې سجده سهو نشته ده.